دا د قیامت د علاماتو یو علامه ده، اچانک مرګونه به زیات شي، ناګهاني مرګونه. تاسو وګورئ کنه، نن په بونیر کې وګوره، په سوات کې وګوره، په صحابۍ کې وګوره، دغه شانتې نور علاقو کې وګوره، ناګهاني مرګونه څومره زیات شوي دي، څومره اچانک مرګونه زیات شو. دم د قیامت د علاماتو نه یو علامت دی، نبی علیه الصلاة والسلام آخر زمانه کې فرمایلی وی په آخر زمانه کې بعد د قیامت دا نشانی او علامات دا به په یو بل پسې داسې ښکاره کېږي پرله پسې، لکه څنګه چې د تسپو دا تار اوښلېږي او د دانې یو بل پسې ښکته ورتاویږي، پرله پسې روانې وي. دکه رنګې په آخره زمانه کې به د قیامت علامات دا په یو بل پسې زر زر ښکاره کېږي. یو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د قیامت د علاماتو نه یوه علامه دا ده چې سړي به کم شي او ښځې به زیاتې شي. سړي به کم شي حتی تر دې پورې چې د 50 ښځو به یو سړی کفالت کوي، دومره به ښځې زیاتې شي او سړي به کم شي. نن سبا د هر سړی په خپل کور کې وګوري چې د سړو تعداد څومره دی او د ښځو تعداد څومره دی. دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د قیامت د نشانو نه یوه نشانی دا ده چې قرآن به د موسیقۍ د ګانو په شکل باندې ویلی کېږي. قاریان به قرآن وایي خو طرز به د ګانو خپلی، نو قرآن د ګانو د ټاپو په شکل سره ویل دا ناروا دي او دا د قیامت د علاماتو نه یو علامه ده. بل نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی د مال محبت په اخر زمانه کې دومره زیات شي چې ښځه بعد د سړي سره په کاروبار کې شرکت کوي. سړی بم کاروبار کوي نو ښځه بم کاروبار کوي، سړی بم نوکری لوزي نو ښځه هم نوکری لوزي. د مال محبت په دومره زیات شي چې د سړي سره په کاروبار کې به ښځه شرکت کوي، ښځه به ځان له ګټه کوي او سړی به ځان له ګټه کوي. دومره به د مال محبت سیوا شي. دا په هغه زمانه کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی او هغه نشانی نن ټک په ټک باندې رښتیا کیږي. دارنګه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی د قیامت د علاماتو نه یوه علامه دا ده چې هر سړی په دې کوشش کوي چې زه د دې بل نه مضبوط شم، بس د ځان په مضبوطیا کې به هر سړی لګیای. بل علامت د نبی علیه الصلاة والسلام د قیامت علاماتو کې دا ذکر کړی چې د ژوند نه به د زندګۍ نه به سکون ختم شي. مال شته، جایداد شته، ګاډی شته دی خو سکون پکې نشته دی، د زندګۍ نه به سکون ختم شي. دارنګې شپږم علامت نبی علیه الصلاة والسلام دا ذکر کړی دی چې په اخیر زمانه کې به د سود کاروبار زیات شي، عام شي، هر سړی به سود کوي، سود به ډیر زیات شي، هر کار به د سود وي، هر کار به د سود وي. نن سبا چې سوچ وکړي که نه، خپل علاقه کې سوچ وکړه، خپل نظام نه غیر چاپېره لږ فکر وکړه چې سود څومره عام شوی دی. بل نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل هر نوی نسل به د تیر نسل نه بدتر وي، هر نوی نسل چې رارسي به د تیر شوي نسل نه بدتر وي. سوچ وکړئ مخکې خلک څنګه اوس څنګه دی، روان به څنګه. هر نوی نسل د تیر نسل نه به بدتر وي. دارنګې نبی علیه الصلاة والسلام د قیامت د علاماتو نه یو علامت دا ذکر کړی دی چې زنا به عامه شي.
زنا به عامه شي. زنا ته به د سره څوک ګناه نه وایي، اسباب د زنا به زیات شي. تاسو وګورئ که نه زنا څومره عامه شوې ده. الله دې فنا راکړي. تاسو موبایل کولو کوئ، خلک کل عام لګیا دی او دا وایي زه په دومره پیسو زنا کوم. نعوذ بالله نعوذ بالله، الله دې پناه راکړي. په دومره پیسو زنا کوم، دومره پیسې راکوي زنا کوم، الله دې پناه راکړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی زنا به ډېره زیاته شي، زنا به ډېره زیاته شي اخیره زمانه کې. بل علامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قیامت دا ذکر کړی و، خلق په مالدار شي خو کنجوسه بشي. مالداران خلق به کنجوسان وي په اخیره زمانه کې. بل علامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قیامت دا ذکر کړی دی چې امانت کې به خیانت شروع شي. دا عام دی په وړه سطح هم په غټه سطح هم. نن سبا ته چا سره یو شی امانت کې د سبا درته واپس کوي چې په کوم حالت کې درته واپس کوي. یا نن سبا ته چا امانت پیسې ورکه، سبا ورته وایي یاره زما هغه پیسې مال راکړه، یاره هغه خو ما لګولي دي چا سره چې امانت کې دی هغه داسې حسابوي لکه مال غنیمت. یا په غټه سطح باندې د حکومت په توګه باندې دا خلک دا پیسې څنګه یو بل ته معاف کوي، یو بل ته ورکوي، ته به چې دا د ذاتي مال دی، حالانکه دا د عوامو امانت دی. وی پلانکي ته حکومت دومره پیسې او دومره قرضه معاف کړه، ولې دا د حکومت ته څنګه معاف کړه، دا خو د خلکو پیسې دي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی وی په اخر زمانه کې په امانت کې به خیانت شروع شي. بل علامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قیامت دا ذکر کړی دی، وی علم به اوچت شي. علم به اوچت شي. علم نه مراد د قرآن او د حدیث علم مراد دی. تاسو په خپل فکر وکړئ، نن سبا په کور کې انګریزي تعلیم څومره کسان کوي او د قرآن او د حدیث علم څو کسان کوي. د علم اهمیت څه دی؟ علم به څنګه اوچتیږي؟ نو حدیث مبارک کې راځي لوی لوی علما به الله وفات کی، غټ غټ علما به د دنیا نه لاړ شي. نو علم به قبض کړی شي په قبض کولو د علماو سره. سکول تعلیم هغې باندې خلک په لکو په کروړو روپۍ پیسونه ورکوي د میاشتې. مدرسې والا چې د میاشتې ماشوم ته وایي 100 روپۍ راوړه، کور کې کومه جګړه شروع شي، وایي قاریان هم پیسه اخلي 100 روپۍ. دا د دین د علم اهمیت پاتې شو، اهمیت پاتې شو. دنیوي دا علم نه دی، دا علم نه دی، دا هنر دی، دا زده کول پکار دی، د وخت ضرورت دی. او علم څه ته ویلی شي؟ علم هغې ته ویلی شي چې په هغې سره د زړه صفایي راځي، د زړه نورانیت راځي، انسان پې د ګناه نه بچ کېږي. نو انسان په ګناه سره د څه نه بچ کېږي؟ د زړه صفایي، د زړه نورانیت په څه سره راځي؟ په قرآن او په حدیث سره راځي. نو یو علامت نبی علیہ السلام د اخیری زمانی دا ذکر کړی چې علم به اوچت شي، او بل علامت دا د جهل به عام شي. نو چې علم اوچت شو خامخا جهل به عام کیږي. بل علامت نبی علیہ السلام د قیامت دا ذکر کړی دی، وی شراب نوشی به عام شي. شراب نوشی، شراب څکل به عام شي. شراب وسکلو ته به خلک ګناه نه وایي، الله دې فنا راکړي. بل علامت نبی علیہ السلام د قیامت دا ذکر کړی دی چې په اخره زمانه کې به هغه خلک چې هغه به خپیال بخپې ګرځېدل، سرتور سر به ګرځېدل، هغې به بیزي اوښان سرول، هغې به یو بل سره د بیلډینګونو جوړولو کې مقابله شروع کړي. د خپل ځان نه غیر چاپیره سوچ وکړئ، په خپل کلي علاقه کې لږ فکر وکړه، هغه خلک چې هغه به سرتور سر و، په خپو به خپیال به و،
د بل په دروازه کې به ولاړو خیر به غوښتو. نن وګوره هغه په کلي باندې مشري کوي، نن وګوره هغه د کلي ملک دی، نن وګوره هغه د علاقې نواب دی، نن وګوره هغه یو بل سره په بلډینګونو په بنګلو کې مقابله شروع کړې ده. دا د نن نسوار 100 کاله مخکې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی و. د نبی علیه الصلاة والسلام هیڅ یوه خبره دروغ نشي کېدی. بل علامت نبی علیه الصلاة والسلام دا ذکر کړی و چې اچانک مرګونه به زیات شي. دا د قیامت د علاماتو یو علامه ده، اچانک مرګونه به زیات شي، ناګهاني مرګونه. تاسو وګورئ کنه، نن په بونیر کې وګوره، په سوات کې وګوره، په صحابۍ کې وګوره، دغه شانتې نور علاقو کې وګوره، ناګهاني مرګونه څومره زیات شوي دي، څومره اچانک مرګونه زیات شو. دم د قیامت د علاماتو نه یو علامت دی، نبی علیه الصلاة والسلام هغه زمانه کې فرمایلی. دغرنګې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی وی وینځه به خپله مالکه پیدا کړي، انت لدل امت ربتها، وینځه به خپله مالکه پیدا کړي. د دې څه مطلب دا دی چې مور به داسې بچی پیدا کړي چې هغه بچی به دې مور ته د وینځې په نظر ګوري او ځان به د مالک په حساب سره حسابوي. تاسو وګورئ که نه، کور کې مور لور ته خبره نشي کولی، یوه خبره ورته وکړي راګرځي پسې. مور زوی ته خبره نشي کولی، خو یې ناکاره دی، کنزل کوي، بدې ردې راته وایي. دا په هغې زمانه کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلي و مور ته به د وینځې په نظر کتل شي. داسې به بچی د مور او پلار نافرمانه شي. بل حدیث مبارک کې راځي، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د قیامت په علاماتو کې یوه علامه هم دا ده چې دوست په نږدې کړی شي، پلار به لرې کړی شي. تاسو وګورئ نن زمانه ټول علامات ښکاره شوي دي. وګورئ که نه، پلار اکثر د خپل بچي دوستانو ته وایي زما خبره نه مني خو تاسو یې پوه کړئ، زما خبره نه مني تاسو یې پوه کړئ. هغې زمانه کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي پلار به لرې کړی شي، دوست به رانږدې کړی شي. مور به بچې داسې راوړي چې مور ته به د وینځې په نظر ګوري، ځان به مالک حسابوي. ښکتې ملکونو کې تاسو وګورئ، بچې مور او پلار بچې ته څه نشي ویلی، پرې رپورټ کوي، بیا یې حکومت اخلي. مور او پلار د یېرې نه بچې ته غږ هم نشي کولی. دارنګې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلي وی منصبونه به نااهلو خلکو ته حواله شي. څوک چې د یو کار لایق نه یو اهل نه هغه به خلک هغه ته حواله کوي. دارنګې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلي د قیامت په علاماتو کې یو علامه دا ده چې دروغ به زیات شي او دروغ ویل به خلک کمال حسابوي. تاسو وګورئ که نه، نن سبا چې څومره څوک دروغ وایي که نه، لکه ښه سیاسي دی، ښه چلولی ورځي، دروغ ته سیاست وایي. او دغه رنګې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلي وی د کلي مشر، د قبیلې مشر، د علاقې مشر د نیکو خلکو په ځای باندې به رزیله خلک جوړ شي. د قبیلې سردار، د قبیلې مشر، د علاقې مشر نیک سړی به نه وي، د دغې علاقې چې څومره رزیل سړی د هغه به مشري کوي. الله دې فنا راکړي، الله دې فنا راکړي. دا علامات ټول ښکاره شوي، کو تاسو په لږ سوچ وکړئ. او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلي په آخره زمانه کې به داسې ښځې وي چې کپړې به اغوستې او د هغې باوجود به بربنډي، کپړې به یې اچولي بیا به هم بربنډي. د دې څه مطلب؟ کپړې خو دې دپاره وي چې بدن پټ کړي، دې به دومره باریکې او نرۍ کپړې اچولي چې بدن به یې ښکاري، یا به یې نیمګړې کپړې اچولي
نستونی به پورې نه وي، غاړه به یې نه وي، پینسي به یې بره کړي، پنډۍ به ټولې د ښځو ښکاري. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په آخره زمانه کې به داسې ښځې راشي چې کپړې به اچولې او د هغې باوجود به بربنډي. خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په هغې زمانه کې فرمایلي وي دا ښځې د یاد وساتي د جنت بوی پې حرام، بوی د جنت بوی په دغې ښځو. او بل علامه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر کړې وه په آخره زمانه کې به ظلم زیات شي، ظلم او ستم به زیات شي. د چا چې څومره وس رسي دومره په کمزوري باندې ظلم کوي. تاسو وګورئ هغه د ملک په سطح باندې د حکمرانانو د طرف نه دی یا زما ستا د عام سړي د طرف نه دی، د چا چې څومره طاقت رسي په بل باندې ظلم کوي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی وی ظلم به زیات شي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قیامت په علاماتو کې یو علامت دا ذکر کړی ده په دین باندې ټینګېدل دا به دومره ګران شي لکه په لاسه کې سکروټه نیول. یو سړی په لاس کې انګاره ونیسي سکروټه ونیسي که نه څومره مشکل کار دی. ته په لاس کې ټینګه کې لاس څیزې ورته ووایي دک شانتې په دین باندې به ټینګېدل ګران شي. یو سړی به په دین باندې عمل نشي کولی، ګرانه ده، مشکله به نن زمانه کې وګوره په دین باندې څوک پرېږدي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلي وي د زکات مال چې دی دې ته به خلک تاوان وي. زکات پیسې چې څوک ورکوي که نه نو دا خو تاوان دی، زکات ته به خلک تاوان وي. نو ډېر علامات نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قیامت ذکر کړي دي، دا علامات دي چې دا ښکاره شوي دي. دا چې ښایسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ. په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي. او د ګنټې د نشان در سره کلک کړئ، تاسو ته آینده نوې نوې ویډیوګانې مخې ته راځي. او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریکه کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ. ډېره مننه، والسلام.